بسم الله الرحمن الرحیم. سنن الفطرہ صحیح فقہ سنہ کی کتاب الطہارت کی احکام فقہیہ بیانیدل د دې ځاینا وضاحت کی د سنن الفطرت هغه طریقې چې هغه د فطرت سره تعلق ساتي. مل مقصود بسنن الفطرت څه مراد ده په طریقو د فطرت سره وما هي او هغه کوم دي. یعنی اول دا وضاحت کی چې د دې نه مراد څه ده او بیا با هر یو باندې تفصیل کی هر یو سنت طریقې باندې. سنن الفطرت طریقې د فطرت دا څه ده هي الخصال التي دا هغه خيونه دي اذا فعلت کله چې دغه خيونه وکړي شي اتصف فاعلها بالفطره التي فطر الله العباد عليها نو صفت بکیږي کول کې دغه خصلت چې دا خصلت سو خپل کی او دغه عملو کی نو د صفت بکیږي بالفطره التي باغ فطرت سره کوم فطرت فطر الله العباد عليها چې پیدا کړی دی الله تعالی بندگان په دغه فطرت باندې وحشرهم عليها او پورته کړ دی دوی لپاره الله تعالی په دغه فطرت باندې واستحبها لهم او الله تعالی خوښ کړ دی دغه فطرت طریقې لهم دوی لپاره. څه مقصد د پاره ليكونوا دل پاره چې دوی شي علی اکمل الصفات په ډېر کامل صفاتونو سره واشرف صوره او ډېر خسته صورت والا خشکل والا یعنی په دغه صفات باندې په دغه خصلتونو باندې چې وسړي عمل کوي نو ظاهری هيئت او شکل او صورت یې برابرۍ پدې کې دا فائدہ هم ده. وهي السنه القديمه التي اختارها الانبياء او دا هغه زړه طریقه ده هغه طریقه چې غوړه کړ د دلاره الانبیاء او انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام دا د ټول انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام طریقه ده. واتفقت عليها الشرائع او اتفاق کړ دې په دې باندې ټول شریعتونو دا خبرې په ټولو شریعتونو کې وي. فكأنها پس گویا کې دغه خصلتونه دغه فطرت امر جبلی دا داسې کار دی چې په دې باندې خلق پیدا کړی شي پیدایشي کار دی. فطروا علیه چې دوی پیدا کړی شي دي دا خلق علیه په دغه کار باندې. ويتعلق بخصال الفطرة او تعلق لري په خصلتونو د فطرت سره مصالح دینیه هغه مصلحتونه چې هغه دینی دي دینی مصلحتونه هم بدی کړي و دنیویه او دنیوي مصلحتونه هم دي بدی کړي تو درا کو چاغا معلومیږي به تتبع په تتبع سره او سوچ او فکر سره منها بعض داغینا بعضی مصالح داغینا ذکر کړي. تحسین الحیات خیسته کول د هيئت چې د انسان د هيئت په دی باندې خخ کاریږي. وتنظیف البدن جملتان او پاکول د بدن جملتن ټول وتفصیلا او په تفصیل سره. اما بعض هذه الخصال او هر چې بعضی دغه خصلتونه دي یعنی ټول خصلتونه هغه هنري ذکر شي خو بعضی خصلتونه فقد ورد فی حدیث ابي هريره رضی الله تعالی عنه پس یقینا دا نقل شوی دی په حدیث د ابو هريره رضی الله تعالی عنه کی قال فرمایي
قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم الفطرة خمس د فطرت خبری دا پنځه دي. بل روایت کې لسم راځي دا ورپسې ذکر کړي. نو دې کې پنځه ذکر کړي. الختان ختنه کول، والاستحداد او طلب د اوسپنې کول، اوسپنه استعمالول، یعنی زیر ناف دا ویخته چې کوم دي دا کټ کول خرایل. وقص الشارب او بریتې کټ کول، وتقلیم الاظافر او کټ کول د نوکونو، ونطف الابات او وخکل دا ویختو چې هغه په طرفونو کې وي. دارنګي دا ذکر شوی دی په حدیث د عائشہ رضی الله تعالی عنها کې قالت فرمای قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم 10 من الفطره لس قبر دی چې دا فطرت نری فطرت سره تعلق ساتي، یعنی د انسان د فطرتم دا غواړي چې په دې باندې عمل وکړي. قص الشارب کټ کول د بریتو، شارب ارغه بریتو ته ویل کېږي ویختو ته چې کله انسان وبس کی او دا دومره وګدي شي وي چې دغه ویختوم دغه انسان سره وبس کی. واعفاء اللحيه او ګرا وګدول، والسواک او مسواک کول، واستنشاق الماء او استنشاق کول د اوبو. استنشاق معنا پوزه کې اوبه داخلول او بیا استنثار کول، یو د استنشاق یو د استنثار. نو پوزه کې اوبه داخلول. وقصف الاظفار او کټ کول د نوکونو، نوکونه کټ کول. وغسل البراجم او وینځل د هغه ځایونو چې د انسان په بدن کې پناوي. براجم رستو بیا تفصیل ذکر کړي، لکه د ګوتو دا منځونه شو، دا ځایونه چې باغی کې خیری جمع کیږي نو دا وینځل. ونطف الابط او ترخونو ویخته ویستل. وحلق العانه او زیر ناف ویخته خریل. وانتقاص الماء او استنجا کول. قال مصعب رحمه الله فرمایلی دی دا څوک دی احد روات الحديث چې دا یو تن دی روایت کوونکو د حدیث نه. هغه فرمایي ونسیت العاشره او لسم خصلت مال بار ارشوي دی، معنی ارشوي دی. خو فرمایي الا ان تكون المزمزه کې دی چې د نمراد خلی کې وبا چولی. مزمزه دی ته ویل کی تحریک الماء فل فم، خلی کې اوبه خوځول. والحاصل من الحديثين او حاصل د دغه دو حدیثونو نه، یعنی د دو حدیثونو نه دا خبره معلومه شوله ان خصال الفطرة يقين الخصلتنا د فطرت ليست ندي منحصر في هذه العشرة ودغه لسو کې ندي منحصر، ولكن منها او لیکن دا دغه فطرت خبرو ندی، بعضی د فطرت خبرو ندی. کوم دی یو بیا شماری. الختان سنت کول، ختنه کول. دویم انتقاص الماء، انتقاص الماء څه ته ویل کیږي؟ هي استنجا کول. دریم السواک، مسواک کول. سلورم تقلیم الاظفار، نکونه کټ کول. پینزم قص الشارب، بریتی کټ کول لنډول. شپغم اعفاء اللحيه، ګیرو دول. وم الاستحداد، استحداد ولګي دا د حدید نه دی، یعنی استعمالول د وسپنی. نو مراد د دې نسی چې هو حلق الشعر حول الفرج، دا خرایل د ویختو چار چاپیره د شرمګانا. شعر العانه چې ورته وي تحت السره، دارنګ زیر ناف دا ویخته چې ګوندي. اتم نطف شعر الابط، وستل د ویختو د ترخونو.
او نهم غسل البراجم وینځل د براجم مخکې ماوي چې انسان په بدن کې کوم چې پناه ځایونه لکه د وګوتو منځ شو دارنګ د لاسونو د ګوتو منځ شو وهي المواضع التي دا ځایونه دي تتجمع فی الاوساخ چې پدې کې جمع کیږي خيري كعقد الاصابع لك دا بندونه د ګوتو شو او پوسکای د غوګونو شولې ونحوها او د غرنګ نورم او المزمزه والاستنشاق لسم چې مزمزه دا دارنګ استنشاق ده استنشاق او د دینه بعد به ان شاء الله بیا د هر یو تفصیل ذکر کړي الختان فتنه کول بیا د سواک